نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. سورة هود 12 پارا 1 نمبر آیت دی. مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعا د هود علیه السلام او د هغې د قوم عادیانو بیان شو. اوس په دې رکوع کې د نبی علیه السلام د رسالت دلیل واقعا د صالح علیه السلام او د هغې د قوم د ثمودیانو ذکر کیږي. سمودیان او عادیان په خپل منځ کې د تره زامن او د نوح علیه السلام په 5م پشت باندې اولاد. په دې خاندان کې الله رب العالمین دوی ته پیغمبر حضرت صالح علیه السلام را ولېږه. دې قوم د الله جل شانه سره شرک کو. صالح علیہ السلام دیتا دا اللہ رب العالمین دا وحدانیت دعوت ورکو چی تاسو یو اللہ پاک امنی نور خدایان پریگ دے دا یو رب العالمین عبادت او بندگی کوئی دا نور خدایان بندگی پریگ دے او دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت دلائل ہم دیتا بیان چی دا اللہ پاک امنی چاغ تاسو د ځمکې نه پیدا کړي ځکه ابتدا نه انسان د خاورې نه پیدا دی چې حضرت آدم علیه السلام دی. تاسو الله رب العالمین د ځمکې نه پیدا کړي دغه ذات اومني نور خدایان تاسو له پیدا نشي درکولی. دویم دلیل وی چې دغه ذات تاسو اومني چې هغه تاسو له ډېر عمرونه درکړي. امام ضحاک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د عادیانو سمودیانو عمرونه د 300 کالو نه واخلا تر د 1000 کالو پورې د یو کس عمر 300 کال نه واخلا تر د 1000 کالو پورې د یو کس عمر. دومره عمرونه الله درکړي دي او تنی د دوی څومره وي پرون د دوی د تنو تذکره هم ذکر شوی وه چې دوی ډېر غټ وجودونو والو. نو دی سمودیانو ته صالح علیه السلام دعوت ورکړو لیکن دی د صالح علیه السلام خبره ونه منله. صالح علیہ السلام دیتا دا اللہ دا وحدانیت دا دعوت نباد دا توبی دا پارا ترغیب ورک چی تاسو توبہ باسی دا شرک او دا کفر نا توبہ گار شئی او نیک اعمال شروع کئی بیاب اللہ رب العالمین تاثر امداد کئی او سچ دا اللہ نغواری تاسو لبے در کیس تاسو سوال بقبلی. دی سمودیان صالح علیہ السلام تبوی چې زمونږ ستا نه مخکې ډېر امیدونه منګه وی چې ته زمونږ د قوم قبیلې سړی لہذا منګ به تا خپل مشر او سردار جوړ او زمونږ خیال دو چې تاسو زمونږ د غریبانانو ملګرتیا به کوئ د هغې امداد به کوئ. کم غریبانان دی هغې سره به تاسو امداد کوي یا به تاسو مالداره کوئ او ته به زمونږ مشر یې.
لیکن تو زمنگ د خدایانو مخالف جوړ شو تو زمنگ د خپل خدایانو د عبادت نه بندې لہذا زمنگ امید ستانا صحیح نشو امید زمنگ دو چې تب زمنگ پشان د دې خدایانو عبادت کې نمنگ بتا خپل مشر جو خو ته زمنگ د خدایانو خلاف روان شو تو منگ منه کې چې منگ د هغه خدایانو عبادت پریږدو چې زمنګ پلار نیکه عبادت کړي او ته چې منگ ته د کوم شي دعوت راکې په دې کې زمنګ شک ته منگ دا نه منو د یو الله بندگی دې کې زمنګ شک ته لہذا منگ د یو الله پاک بندگی تا سره نه منو صالح علیہ السلام دې ته فرمایل چیزو دا رب العالمین دا طرفنا پا دلائل باندې تاسو ته نبی راغلی تا اللہ رب العالمین پیغمبر جوڑ کړي ما تا اللہ رب العالمین علم را کړي او زد اللہ رب العالمین بندگی کو اللہ پاک ما تا دلائل را کړي دا اغد یوالی استاس ہوئی چه تبا مشر جوڑ کړي کہ ما استاسو مرگیتیا اکڑا تا اللہ جل شانہو دا عذاب نو ما سوک بچ کی فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ کہ زد اللہ رب العالمین مخالفتکم استاسو خبر امنم تا اللہ دا عذاب نو ما سوک بچ کی تاسو کو سیوا دا تاوان نما لسزیاتوری نشتی تا اللہ جل شانہو دا عذاب نو خوی سوک بچ کی ان کی نشتی ایک قوم تینا مطالبو کہ تے پیغمبر نے اوخا منگتا دے مخامق غرن را اوباس صالح علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نا دعا اغختلا چی اللہ پاک دا قوم مطالبہ دا اوخی کئی او پیوال اوخا دا اوخا منگتا اوباسا دا دے مخامق چکم غرد دا دے غرنا صالح علیہ السلام دا اللہ جل شانہو نسوالو دعائی اغختلا اللہ جل شانہو دا دی غرنا دیتا اخرا پیدا کر تو اچ غرنا اخا پیوال اخی ورطا پیدا کر دم رپے بے کل چنہ سوا یا پنزل سوا کورون لبے بے ورکو یوی اخی دم رپے ورکول خدا کوخه چوا د دې د پار امتحان د کدی کو مطالبه کړو مونږ ته خو پیدا کړ دا الله رب العالمین قانون دا چې کله قوم مطالبه وکي او قوم هغه شان تابعداري اونکي نه الله په عذاب بیا راولي او خملو شو دا خدوم رغټوا چې پلس کم سل پټه کې بدا صرف سملاستا لیکن دیتا اویلی شو چی دیتا بسوائی نا دا چکم دی خوراک کئی بس خوراک بکئی او بچکم دی یو رج بردی نمبری یو رج بستاس نمبری انشاءاللہ بصورت الشعراء کی با علت تفصیل نور ہم راشی چی یو رج بستاسو دا سارود ابو نمبری او یو رج بردی اخی نمبری خوگوری سبوتوائی نا تکلیب بگوری اخی تنرسو دا بتاسو له خوراک سکاک ترتیب برابر وي په بدته ملاوي یو خبره چیړې بینا پدې کې او بدبخت پیدا شو قدار ابن صالح یو دو زنانو اعلانو کې چې چا دا او خمړکړه منګ باغی سره وادو د خزو په لالچ کې او سړی راغی غالبا دا غنم قدار ابن صالح دی سړی دا صالح علیہ السلام دا اوخا زخمی کڑا او دا غین بعد دیتا اویل شو چه تاسو دا اللہ جل شانہو نافرمانی اکڑا اس با تاسو بعد عذاب رازی صالح علیہ السلام دیتا اویل چه تاسو تا دریر وزی ٹیم شو دو کسان یو مصرع او یو قدار مصرع پی پغش گزارو او قدار ابن صالح دپا تور باندې ولخ په کټ کړی نو دوی ته وویل چې باز تاسو بقایا ټیم ختم شو
درې ورځې کې په تاسو باندې عذاب راځي ستاسو د ژوند درې ورځې پاتې شو اول ورځ په دې باندې عذاب داسې راغی چې د ټولو مخونه تک زیړ شو د ټولو په دې ورځ داسې عذاب راغی چې مخونه دې تک سره شو او په درېیمه ورځ باندې د دوی مخونه تک تور شو او د هغې نه بعد جبریل علیہ السلام په څلورم ورځ په دې باندې آواز وکړو او په هغه آواز باندې د دې ټولو زړونه وچاودل او دې په دې طریقې سره هلاک شو الله فرمایي داسې ختم شول گویا چې سمودیان اړو پیدان داسې ختم شول دا ولی ځکه دې ته ویل شوي چې د الله جل شانه دا کومه معجزه صالح علیه السلام ته خبر کړه دې ته په سوای نه خودی د خزو په فتنه کې رالل اوخې زخمي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت باندې ما ته ډېره خطر چې دا هغه د زنانو د فتنې ده حدیث د مسلم شریف دی د زنانو دا فتنه ډېره خطرناکه دا سمودیان د خزو فتنې هلاک نن تمام دنیا کې د خزو راج چلی کوم ځای کې چې ښځه نه هلته دکان ته هم څوک نه ځي دکاندار مامام پکې خوشحاله مارکیټ والا هم خوشحاله او ټول ماحول د دې په اصطلاح کې خوشګوار وي ځکه چې زنانه وي نو ګاد چلیږي الله جل شانه دې موږ او تاسو د زنانو د فتنې نه وساتي خطرناکه فتنه سمودیان په دې طریقې سره الله پاک ټول هلاک څومره عمر ورته نجات ورنکړو څومره وجود ورته نجات ورنکړو د پیغمبر مخالفت وکړو د الله جل شانه بغاوت وکړو ټول قوم هلاک شو دی خپل طاقت او قوت بچ نه کړ د الله د عذاب نه بچ کول دا په الله پاک باندې ایمان او د پیغمبر د تابعداري سره کله پیغمبر تابعداري کوم خلق وکړه هغه صالح علیه السلام سره بچ شو نجات ملو شو او چا چې تابعداري ونکړه هغه ټول پټول باندې الله جل شانه هلاک کړل نو فرمایي وإلى ثمود أخاهم صالحا او موږ یې سمودیانو ته رور د دې صالح علیه السلام رور د دې په دین کې نه رور د دې په قوم او په قبیله کې ځکه صالح علیه السلام پیغمبر د قوم کافران نو رور ولی په دین کې نه ده لکه یو مسلمان د بل مسلمان رور دی په دین کې نو دغه دینداري کې دا نو ملګری دی په نسب او په خاندان کې رور قال او صالح علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبد الله تاسو د یو الله عبادت کوي مالکم نشتستاسو د پاره من اله غیر بل خدای سوا د الله نه عبادت مستحق د یو الله او منی عبادت کوي هو د الله پاک انشاکم تاسو پیدا کړی من الارض دزمکنا واستعمرکم فی تاسو عمرونه در کړی دی په دزمکه کې فاستغفروا تاسو بس بخنه غواړي د الله پاک نه شرک پرېږدئ ثم توبوا الیه بیا الله پاک ته رجوع کی په نیک عمل سره ان ربی قریب مجیب یقینا زما رب نزدې دی مجیب او قبله کی دا سوال دی قالوا وی یا صالح علیہ السلام قد كنت فينا مرجوا فتاقی سره توی پمن کی امیدوار زمستان ډېر امیدونه قبل هذا وړاندې د دې دعوتنا تا چې موږ ته دعوت نو راکړې کا او د الله د یووالي خبره دې نه وکړي زموږ ستانه ډېر تم امیدونه اتنهانا آیت موږ باندې کې ان نعبد دا چې موږ عبادت کوو ما یعبد دا غسو چې عبادت کوو آباؤنا زمونږ پلاران موږ پلاران ته چې کوم شي د عبادت کوو ته موږ د هغې نه باندې کې وإننا يقينا منغا لفي شك خامخايو بشك مما دا غسنا تدعونا إليه چتمنگ ترا بلی اغی طرف تجا قدر توحید دا مريب شك انکی قال يا قوم او صالح علیہ السلام اے زما قوم ارأيتم تاسما تخبر راکی ان كنت على بينة من ربي كچر زیم پا دلائل و دخبل لفظ طرفنا فیقن و پدلیل باندی وآتانی رحمت وآتانی منه رحمتا اور آکڑی مات اللہ پاک منه دخبل جانبنا رحمتا نبوت و علم فمن ينصرني من الله
پس سوک بما بچ کی دا اللہ پاک دا عذابنا ان عصویتو کچرزو دا اللہ پاک دا حکم خلاف ورزی حکم فما تزیدوننی پستاسو نزیاتوی زما دا پارا غیر تقصیر علاوہ دا تاوان و دا نقصان نحسیز ویا قوم اے قوم زما هذه ناقۃ اللہ لکم دا اخد اللہ پاک دستاسو دا پار آیتن یو نخدا فذروا پستاسو دا پریدی تاکل فی ارض اللہ پس دا بخوراک کی پزمکد اللہ ولا تمسوها بسوء او تاسو ممسکوی دیلرا پزرر باندی فیاخذکم ورن تاسو بونیسی عذاب قریب عذاب نزدی فعقروها پس دی زخمی کڑا دی اوخی لرا خضار ابن صالح فقالو فرمائے صالح علیہ السلام تمتعو تاسو پیدا حاصل کی فی دارکم پخپل کورن کی 3 ایام در ورزی ذالک وعد غیر مکذوب دادا اللہ پاک وعد دا ندی درو فلما جاء امرنا فسرکل چراغ زمنگ عذاب حکم دا عذاب نجینا صالحا من نجات ورکو صالح علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او کسان چغ سلور زر کسانو چی ایمان روڑو دد سرام برحمت مننا پخبل رحمت باندی ومن خزی یومئذ او در رسوائی دد غورجنا ان ربک هو القوی العزیز یقین سا رب پیغمبر علیہ السلام غالب القوی زور والعزیز غالب ذات واخذ الذین ظلموا الصیحة او انی والآکسان چغی مشرکانو الصیحة چغی دا جبریل علیہ السلام فاصبحوا فی دیارهم جاثمین پس دی اوگر جدل پخبلو کورن کی الٹا پراتو کلم یغنو فیہا گویا چی دی نو پدی دنیا کی دی وخنو تیر کڑے پدی دنیا کی الا خبردار ان ثمود کفروا ربهم بیشک ثمودیان چو دی کفر کڑو پخبل رب باندی الا خبردار بعدا لثمود علا کدوی ثمودیان دا پارا واقع دعوان الحمدللہ